ښوونځی ستاسې په کور کې. د لوی او بخښونکي خدای په سپېڅلي نامه د انعکاس راډیو تلویزیون لیدونکو او لیدونکو په خاص ډول ولالیو زده کوونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په دې هیله چې ټول راته خوښ خوشحاله او صحتمند یاست. په خپلو کورونو کې د خپلو تلویزیونونو ترڅنګ ښوونځی ستاسې په کور کې ځانګړی پروګرام له موږ سره وینئ. زه امیر احمد مهماني یم ستاسې د ریاضي ښوونکی. ګلونو زده کوونکو تاسې ته واضح معلومه ده نن پنجشنبه ده او پنجشنبې ورځ موږ او تاسې د مهالویش مطابق 12 ټولګي ریاضي لرو. 12 ټولګي ریاضي مو اخري برخو ته رسولې ده. په احتمالاتو کې لګیا نن زموږ وروستي دوه عنوانونه دي، د حاصل ضرب اصل او ورپسې دې نه وروسته موږ او تاسې غیر مستقلې یعنې هغه پیښې چې جلا وي یو له بل پورې تړلې نه وي د هغوی په احتمال باندې غږېږو. دغه درس وایو. دواړه ډېر ښه درسونه دي. تاسې را سره پاتې شئ. وروسته که وخت او وخت را سره یاري وکړه په دغه برخه کې به تاسو ته په تطبیقي مثالونو باندې هم کار وکړم. ګلونو زده کوونکو که تاسې تلویزیون سکرین ته وګورئ زموږ او ستاسې نننی درس د حاصل ضرب اصل او د حاصل ضرب اصل کې موږ څه وایو؟ که چیرې اس په یوه نمونهي فضا کې د ا او بي دوه ناڅاپه پیښو لپاره د مشروط احتمال د تعریف په پام کې نیولو سره ولرو نو موږ کولی شو چې یعنې که چېرته په دغه اس په یوه نمونهي فضا کې د ا او بي دوه ناڅاپه پیښې ولرو د دوی د مشروط احتمال موږ او تاسې داسې پیدا کوو. احتمال د ا تقاطعي بي دا مساوي کېږي احتمال د بي ضرب د احتمال د ا پیښې نه ضربي ته. دا مسله کولی شو د ونیز دیاګرام په مرسته هم په دغه ډول موږ او تاسو ته شکو تشریح یا توضیح کړو. ګلونو زده کوونکو که چیرې ګلونو زده کوونکو د اس په یوه نمونهي فضا کې موږ او تاسې د ا بي او سي درې پیښې ولرو. د دریو پیښو لپاره موږ او تاسې بیا څنګه چل کوو؟ شروع احتمال د ا پیښې یعنې ا پیښه ده، وروسته یوه بله پیښیږي د بي نظر ا ته پیښیږي، وروسته دغه د ا او بي دغه د یوه بله پیښیږي د سي نظر ا او بي دواړو ته د دې په دې پورې تړلې وي. د دوی هغه احتمال موږ داسې تعریف کوو چې احتمال د ا تقاطعي بي تقاطعي سي دا مساوي کېږي احتمال د ا پیښې ضرب د احتمال د بي پیښې نظر ا ته او ضرب د احتمال پیښې سي نظر د ا او بي دوو پیښو تقاطع ته. پورتنۍ قاعده د حاصل ضرب په نامه یادېږي او کولی شو هغه د یو شمېر اختیاري ناڅاپي پیښو لپاره هم په لاس راوړو. مثال د بي یو بي دوه او بي درې ولایتونو په پارلماني ټاکنو کې چې د هر یو لپاره د ټاکنو د ګډون کوونکو فیصدي او د جمهوري ګوند برخه فیصدي ورکړل شوې ده. په کوم احتمال د ټاکنو ګډون کوونکي او یا رایه اچوونکي جمهوري ګوند ته ټاکلي وي؟ حل په لاندې ډول ناڅاپي پیښې تعریف او نوموو. موږ او تاسو سره ګلونو زده کوونکو دغه جدول موږ او تاسو ته راکړی دی. ولایتونه لرو د رایې ورکوونکو فیصدي لرو او د جمهوري ګوند ته د رایې ورکوونکو فیصدي دا هم موږ او تاسو سره هغه فیصدي راښیي. ولایت لرو د رایې ورکوونکو فیصدي لرو او جمهوري ګوند رایې ورکوونکي لرو. د بي یو ولایت ګلونو زده کوونکو 3.2 سلنه، جمهوري ګوند ته رایې ورکوونکي 15. بي دوه ولایت د رایې ورکوونکو فیصدي په بي 2.5% ده او جمهوري ګوند ته د رایې ورکوونکو 22 او بي درې کې 0.3% او 10. ګلونو زده کوونکو دا موږ او تاسو ته هغه د مستطیلي جدول په شکل دیاګرام په شکل باندې هم موږ او تاسو ته ښودلی دی د ګراف په واسطه باندې بي یو ولایت بي دوه او بي درې په دې کې هغه فیصدي ده. اوس ګلونو زده کوونکو موږ او تاسو د دې دپاره چې کوم احتمال موږ نه غوښتې هغه پیدا کوو. ګلونو زده کوونکو ستاسو توجه غواړم موږ او تاسو ته 3 ولایتونه راکړل شوي دي د بي یو بي دوه او بي درې. یو ګلونو زده کوونکو موږ او تاسو سره ولایت دی او بل را سره د رایې ورکوونکو فیصدي ده د رای ورکوونکو فیصدي او بل ګلونو زده کوونکو جمهوري ګوند ته رای ورکوونکي. دا هم هغه فیصدي موږ او تاسو ته راښیي. یو موږ او تاسو د بي یو ولایت لرو ګلونو زده کوونکو، بل د بي دوه لرو او بل ګلونو زده کوونکو د بي درې لرو. د بي یو ولایت څخه ګلونو زده کوونکو 3.2% خلکو رایه ورکړې ده. جمهوري ګوند ته څومره رایې ګلونو زده کوونکو کې 15 سلنه ده. د بي دوه ولایت څخه ګلونو زده کوونکو 4.5% ده. دومره خلکو رایه ورکړې ده. 22% رایه جمهوري ګوند ته او د بي درې ولایت څخه 0.3% ده. دومره خلکو ووټ یا رایه 10 سلنه خلکو جمهوري ګوند ته رایه ورکړې ده. راځو ګلونو زده کوونکو موږ او تاسو د دې هغه څه پیدا کوو؟ احتمال پیدا کوو. احتمال د وی یعنی احتمال د ووټ چې موږ او تاسې هغه رایه دپاره کار کوو دا مساوي کېږي. کولی شو ولیکو چې مجموعه ده آی مساوي یو نه تر 3 پورې پی بي آی تقاطعي څه شی وي. اوس د حاصل ضرب د اصل پر اساس باندې ګلونو زده کوونکو موږ او تاسې په حاصل ضرب کې ګلونو زده کوونکو موږ او تاسې ولوستله. که چیرې موږ د ا تقاطعي بي وغواړو تعریف کو دا کولی شو موږ داسې لیکو چې پی ا ضرب د پی بي خو د پی بي پیښې دا مشروطه پیښه نظر چاته ا ته خو که چیرې موږ داسې ولیکو چې ا تقاطعي بي
تقاطع سی د دې لپاره موږ او تاسو ولوسته چې پی ای ضرب د پی بی خو پی بی نظر چاته ای ته ضرب د پی سی نظر چاته نظر ای تقاطع چی شته بی ته دا موږ د دریو پیښو لپاره په یوه نمونې فضا کې او دا دوو پیښو لپاره دا هم اوس کولی شو موږ او تاسې د هماغې رابطې په اساس باندې شک ولیکو کولی شو دا موږ داسې ولیکو چې مجموعه ده آی مساوي یو نه تر دریو پورې پی بی آی ضرب د پی وی پی وی نظر چاته ګلون زاګونکو نظر بیرته دغه پیښې ته نظر بی آی ته په دې شکل باندې اوس دې ته ګلون زاګونکو موږ او تاسو څه شی ورکو انکشاف ورکو آی مساوي یو نه تر درې پورې لیکو چې پی بی یو ضرب ده پی وی نظر بی یو ته جمع بیا آی مساوي یو نه تر درې پورې بیا دوه ورکو پی بی دوه ضرب د پی وی نظر بی دوه ته او جمع پی بی درې ضرب د پی وی نظر بی درې ته اوس ګلونو زده کوونکو لیکو چې پی وی دا مساوي کېږي پی بی یو د پی بی یو دپاره ګلونو زده کوونکو دلته تاسې موږ او تاسې 3.2 سلنه موږ او تاسې راکړو دا که چېرته موږ او تاسې د اشعار په شکل ولیکو 0.332 لیکو 0.332 ضرب ده د جمهوري ګوند ته د رایې کوونکو 15% دا لیکو 0.035 جمع پی بی دوه د دې لپاره لیکو 0.465 ضرب دا که موږ او تاسو د فیصدي په شکل ولیکو 0.22 جمع ګلونو زده کوونکو که چیرې پی بی 3 دپاره موږ وګورو 0.3 دی دا موږ کولی شو ولیکو چې 0.203 ضرب ده او د دغه ولایت څخه ګلون زده کوونکو چې 0.3% خلکو په ووټ ورکړې رایه ورکړې ده 10% رایه جمهوري ګوند ته ورکړل شوې ده دغه 10% موږ کولی شو ولیکو چې 0.30 یا 0.3 دا به ګلون زده کوونکو تاسو ټول ساده کوئ ټول به ساده کوئ او دا به څه شی کوئ سره دا په خپل منځ کې ضرب کوئ یا به هم ضرب کوئ دا بل منځ ضرب کوئ ټول به په خپل منځ کې جمع کوئ د جمع نه څخه وروسته ګلون زده کوونکو 28.94% دا عمره ګلون زده کوونکو موږ او تاسو سره چې لري هغه احتمال لري 28.94% تعریف که چیرې د بی یو بی دوه نقطه بین څرنګه چې پی بی خلاف د صفر وي د آی مساوي یو دوه درې همداسې په ترتیب ان پیښو عمومي حالت د اس په نمونې فضا کې یوه پیښه وي نو پی ای د کامل احتمال په نوم یادېږي او د ای اختیاري ناڅاپي پیښې لپاره لرو چې کامل احتمال ګلون زده کوونکو موږ دغه رابطې څخه استفاده کوو چې پی ای مساوي کېږي مجموعه د آی مساوي یو نه تر ای نه پورې پی بی آی ضرب د پی ای نظر بی آی ده د مشروط احتمال د تعریف د اصل حاصل ضرب له قضیې څخه د کامل احتمال د مسئلې په پام کې نیولو څخه لاندې فرمول چې د بایس د فرمول په نامه یادېږي په لاس سره دغه ګلون زده کوونکو موږ او تاسو سره د چا فرمول یا د بایس پی بی ای نظر ای ته پی بی آی نظر ای ته دا مساوي کېږي داسې لیکلی شو چې پی ای تقاطع بی آی پر پی ای د دې هغه تعریف درېځي کې داسې لیکو ګلون زده کوونکو د پی ای دپاره چې موږ او تاسو دلته پاس د کامل احتمال کوم تعریف لیکلی دی دغه قیمت راخلو دلته هېڅ شک وضع کوو دغه رابطه موږ او تاسو سره د بایس د فرمول په نامه مشهوره ده مثال په یو فابریکه کې د ای بی او سی 3 ماشینونه په ترتیب سره 10% او 40% برخه د برق ګروپونه تولیدوي که چیرې په ماشینونو کې د ګروپونو د خرابېدو کچه په ترتیب سره 4% 2% او 5% وي او نوموړي ګروپونه په ګډه سره خرڅ شي مطلوب دی د دې احتمال چې واخیستل شوی ګروپ پران یا خراب وي دا تاسو د دې احتمال پیدا کړئ ګلون زده کوونکو دا زموږ او ستاسو دپاره شروع ده دغه 3 کمپنۍ دي چې 10% دا موږ او تاسو سره ګروپونه تشکیلوي دا هم او دا د وران یا خراب دپاره ګلون زده کوونکو اوس موږ او تاسو څه کوه دا 0.3 ضرب 0.4 دا چې سره ضرب کو یو عدد راکړي ګلون زده کوونکو په دې دومره کمپنۍ کې ګلون 0.3 ضرب 0.02 دا به سره ضرب کو او په درېیمه کمپنۍ 0.4 ضرب 0.05 دا به سره ضرب کو د دوی ټولو د ضرب حاصلونو مجموعه چې موږ او تاسو ته لاړ شي لاسته راغی 3.3% یعنې دومره احتمال لري چې دغه ګروپ چې موږ او تاسو انتخاب کړی دغه ګروپ د هغه ګروپونو له مخې له جملې څخه وي چې خراب دی یعنې د خراب دپاره ګلون زده کوونکو چې موږ او تاسې کار کوو چې د ناجوړه دپاره کار کوو داسې کار کوو چې د 0.3 ضرب ده 0.04 جمع اوس ګلون زده کوونکو دا ضرب 0.3 ضرب 0.02 ضرب 0.02 جمع اوس ګلون زده کوونکو موږ ته خراب ویلی ناجوړ ویل نو 0.4 ضرب 0.05 0.4 ضرب 0.05
د دې ټولو د ضرب حاصل چې ګلونو زده کوونکو موږ او تاسو ته لاسته راوړو دا چې دی دوران ګروپونو هغه احتمال دی چې موږ او تاسو ته لاسته راځي. 0.3 ضرب 0.4 به کوي ګلونو زده کوونکو 0.002 جمع دا که ګلونو زده کوونکو موږ او تاسو 0.0 شپږ او ګلونو زده کوونکو دا موږ 0.02 صفر راځي خو دې صفر لیکل ته ضرورت نشته دی. دا ټول ګلونو زده کوونکو تاسو سره اوس څه کوي جمع کوي دام 2.0 کم دام لري او ګلونو زده کوونکو دام نو دا دوه ګلونو زده کوونکو دغه دوه چې دی د دوه سره دا دوه به دغه سره جمع کوو موږ او تاسو ټول چې سره جمع کوو ګلونو زده کوونکو موږ او تاسو ته ورکوي چې 0.038 دا کولش موږ داسې ولیکو چې 3.8% یعنی 3.8% احتمال لري چې هغه ګروپ چې موږ او تاسو راخیستی دی هغه د هغو ګروپونو له جملې څخه وي چې کوم ګروپونه څه رقم دي خراب دي. بی په کوم احتمال خراب شوی ګروپ د سی ماشین پورې لري. اوس موږ یوازې د سی ماشین لپاره کار کوو. دلته تاسو وګورئ د سی وي په کوم احتمال باندې د سی لپاره نو موږ لیکو چې 0.4 دی 0.4 ضرب 0.015 دا دواړه ضربو او عمومي چې کوم ګروپونه خراب دي د هغوی هغه په عمومي عدد باندې موږ او تاسو دا چې کوو ویشو. احتمال د دې د سی ګروپ دپاره د هغه دا چې مطلب نه خراب وي ناجوړه وي دا مساوي کېږي دا موږ کولی شو لیکو چې احتمال د ډي تقاطع سی تقسیم پر پی ډي دا مساوي کېږي. دا داسې لیکلی شو چې پی ډي ضرب د پی سی تقسیم پر پی ډي دا مساوي شي. د پی ډي موږ او تاسو ګلونو زده کوونکو د پی ډي لپاره چې دلته وګورئ تاسې پاس په شکل کې وګورئ دیاګرام کې ګلونو زده کوونکو 0.0 څومره دی 0.4 ضرب 0.015 د دې دواړو د ضرب حاصل 0.4 ضرب 0.015 تقسیم پر پی ډي چې عمومي موږ او تاسو دغه پی ډي چې لاسته راوړی دا موږ او تاسو سره ګلونو زده کوونکو دلته لاسته راغلی 0.038 دا مساوي کېږي. دا به تاسو سره ضرب کې ګلونو زده کوونکو 0.02 تقسیم به پکې 0.038 نو احتمال د دې چې وران شوی ګروپ د سی له کمپنۍ څخه وي یا له سی ګروپ څخه وي د دې احتمال چې موږ او تاسو لاسته راوړو نو 0.522 دا لیکو داسې 52.8% یعنی د دې احتمال چې وران شوی ګروپ د سی له کمپنۍ څخه وي د دې احتمال چې دی 52.8% دی. ګلونو زده کوونکو سی کې ویلي یو نوی تولید شوی ګروپ لرو په کوم احتمال سره به د بی ماشین پورې اړه ولري. اوس دلته بی ته راځو نوی تولید شوی دی دغه دا ډي ضرب چې دی که نه دا نوی تولید شوی دی د بی دپاره موږ او تاسې کار کوو لیکو چې 0.3 ضرب د 0.98 یعنې له دغه دوو رابطو څخه موږ او تاسو څه کوو کار کوو او د هغوی په عمومي چې کوم هغه د دوی هغه نوي تولید شوي تعداد دی په همغه باندې څه کوو ویشو. سی احتمال د بی نظر نوی تولید شوی ته دا مساوي کېږي ده احتمال د بی تقاطع ډي تقسیم پر پی ډي دا مساوي کېږي. دا کولی شو ګلونو زده کوونکو موږ داسې ولیکو چې پی بی ضرب د پی ډي نظر بی ته تقسیم پر پی ډي دا مساوي کېږي. اوس د پی بی دپاره ګلونو زده کوونکو که تاسو هلته سکرین ته وګورئ عمومي 0.3 ضرب 0.98 دی 0.3 ضرب 0.98 تقسیم پر د پی ډي لپاره ګلونو زده کوونکو تاسو وګورئ پی ډي هغه عمومي ټول به راواخلئ د مجموعې په شکل به یې ولیکئ. ګلونو زده کوونکو اوس په داسې کار وکړئ 0.3 ضرب 0.98 لکه موږ چې اوله کې د وران ګروپونو دپاره دغه عدد لاسته راوړو اوس د جوړ عددونو دپاره 0.3 ضرب 0.98 0.3 ضرب 0.98 0.4 ضرب 0.015 له دغو څخه چې کوم عدد لاسته راځي دا ګلونو زده کوونکو موږ او تاسو ته هغه پی ډي یعنې د نوي تولید شوي دپاره کار کوي. نو دغه عدد د پیدا کولو لپاره ګلونو زده کوونکو تاسو لیکلی شئ 0.3 ضرب 0.98 جمع همدارنګه بل عدد لرئ 0.3 ضرب 0.98 همدارنګه لرئ چې 0.4 ضرب 0.15 0.95
صورت به ګلونو زده کوونکو ساده کوي، مخرج به ټول سره ضرب کوي او صورت به په هغه باندې څه کوي تقسیم کوي. عدد به تاسو ته لاس راځي ګلونو زده کوونکو 0.10 دا کولی شو په دې شکل باندې هم ولیکو چې 10.5% یعنې دومره احتمال لري چې هغه ګروپ چې موږ او تاسې راغیستی دی زموږ په لاس کې دی هغه د هغو ګروپونو څخه وي چې خراب نه وي، د نوي تولید شوي څخه وي. د دې احتمال ګلونو زده کوونکو موږ او تاسو دغه ګروپ دپاره کار وکړو چې د سی وي څخه وي، او دا احتمال دغه دپاره چې ګروپ سره کم وي د خرابو ګروپونو له جملې څخه وي. ګلونو زده کوونکو د ناڅاپه پیښو استقلالیت دا زموږ او ستاسې دوم عنوان دی او وروستی عنوان دی زموږ او ستاسې د 12 ټولګي د ریاضي. په دا باندې غږېږو چې کله پیښې ناڅاپه وي، مخکې چې تېر درس موږ ویل هغه مشروطه پیښې یوه پیښه نظر بلې پیښې ته پیښېدله، دلته پیښې ناڅاپه دي، یو له بل سره کوم مشترک څه نه لري. ګلونو زده کوونکو د دوی تقاطع خالي سیټ راځي. تعریف د A او B دوه ناڅاپه پیښې چې یو تر بله اغېزه لرونکې نه وي د ناڅاپه یا مستقلو پیښو په نامه یادېږي. پی A تقاطع B دا مساوي کېږي پی A ضرب د پی B. ګلونو زده کوونکو که چیرې د A او B داسې دوه پیښې وي چې مستقلې وي یو د بل پورې تړلې نه وي، د دوی لپاره موږ تعریف داسې وړاندې کوو به لیکو چې پی A تقاطع B دا ګلونو زده کوونکو موږ داسې لیکو چې پی A ضرب د پی B. مخکې موږ په مشروط احتمال کې داسې لیکل چې B پیښه نظر A ته موږ لیکله. دومره خبره داسې کوو ګلونو زده کوونکو که چیرې داسې وي چې پی A تقاطع B تقاطع C دا بیا موږ داسې کوو ګلونو زده کوونکو چې پی A ضرب د پی B او ضرب د پی سی. درېیمه خبره ګلونو زده کوونکو موږ تاسې دلته چې دی د حاصل جمع اصل لپاره کار کوو په مستقلو پیښو کې که چیرې موږ داسې ولیکو چې پی A اتحاد B دا بیا موږ څنګه تعریفو؟ دا بیا موږ داسې تعریفو چې د A پیښې احتمال جمع د B پیښې احتمال دا بیا موږ ګلونو زده کوونکو په دې شکل باندې کوو. که چیرې داسې وشي مثلا داسې وشي چې A پیښه تقاطع B پیښه دا خالی وي یعنې دوی د یو بل سره هېڅ اړیکې ونه لري، په نتیجه کې احتمال د دوی څه شی دی؟ احتمال د A پیښې تقاطع B پیښې دا په دې صورت کې ګلونو زده کوونکو څه شی دی؟ 0 دی. په دغه برخه کې ګلونو زده کوونکو تاسو ته اکثره وخت په کانکور کې ډېرې زیاتې پوښتنې راځي. سږ کانکور هم د دغه درس چې موږ او تاسې کوم درس لرو دا یو له بل څخه جلا پیښې په دغه کې بیا هم سږ کانکور کې پوښتنې راغلي. هماغه سوالونه چې سږ او تېر کال راغلي ګلونو زده کوونکو تاسو ته ډېر زیات مفید دي، په هماغه باندې کار کوو تر څو تاسو په دغه موضوع باندې ډېر ښه څه کړئ ورسېږئ او پوه شئ. ګلونو زده کوونکو اول سوال دی که چیرې د A او B دوه مستقلې حادثې او د دوی احتمال په ترتیب سره 0.2 او 0.3 وي نو تاسو وایي پی A تقاطع B احتمال مساوي دی. دا د سږ کال 1999 کال کانکور سوال دی، تېر ورځ دایکنډي ولایت له راغلی دی. وایي که چیرته دوه داسې پیښې موږ او تاسې ولرو چې یو له بل څخه شوي مستقلې وي، که چیرته پی A موږ او تاسو ته راکړی 0.2 اوسي ګلونو زده کوونکو 2 اوسي او پی B دا یې موږ ته راکړی 0.2 اوسي 3 اوسي. وایي تاسې پی A تقاطع B دا څه شی کوي؟ محاسبه کوي. سوال د حل لپاره ګلونو زده کوونکو موږ داسې کوو چې پی A تقاطع B دا مساوي کېږي دا داسې لیکو چې پی A ضرب د پی B نو دا به ګلونو زده کوونکو تاسو په داسې شکل ولیکئ چې پی A تقاطع B دا مساوي کېږي. پی A موږ ته راکړل شوی دی 0.2 نو وبلیکئ چې 0.2 ضرب د 0.3 دا چې سره ضرب کوي 0.06 نو ګلونو زده کوونکو دومره یعنې که چېرته د A پیښې احتمال دومره وي د B پیښې احتمال دومره وي د A تقاطع B احتمال به څومره وي؟ 0.6 وي. دوم که چیرې A او B دوه مستقلې حادثې او د احتمال په ترتیب سره 0.3 او 0.4 وي د پی A احتمال B ته څه شی پیدا کوي؟ دا هم ګلونو زده کوونکو د سږ کال کانکور سوال دی، دا هم د دایکنډي ولایت دی. دواړه به ضرب کوي 0.3 ضرب 0.0.2 کېږي دوم جو سم دی. درېیمه پوښتنه که د A B او C ناڅاپي حادثې یو له بل مستقلې وي او پی A 0.12 پی B 0.5 او پی C دومره وي نو د پی A تقاطع B تقاطع C مساوي کېږي له دا د ننګرهار ولایت د تېر د 19 کال سوال دی. ګلونو زده کوونکو درې واړه به سره ضرب کوي پی A ضرب د پی B ضرب د پی C درې واړه به ضرب کوي تاسو ته به 0.006 دا لاین سوال ګلونو زده کوونکو تاسو وګورئ ځان سره تصویر واخلئ تاسو به ځان سره ګلونو زده کوونکو چې شکه بیا خپله حل کوئ. انشاءالله اسانه دي، دومره مشکل نه دي، ستونزه خاص نه لري. کولی شئ تاسو د همدغه رابطو په اساس باندې کار وکړئ او ځان خپل هدف ته ورسوئ. ګلونو زده کوونکو دا اوس ستاسې نننی درس. راتلونکی درس به زموږ او ستاسې د 12 ټولګي لومړی فصل شروع وي. د لیمیټ په مفهوم باندې به غږېږو. جالبه درس دی. هیله ده چې تاسو درسونه په سمه توګه سره تعقیب کړئ. تر بیا چې زه میر احمد مهماني ستاسې په خدمت کې حاضرېږم په لوی او بخونکي خدای مو سپارم. ښې چارې.